بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث مبارک کې راغلی دی چې درې څیزونه دي چې څوک یې درکوي نو منکې به نه چې دا نه اخلم. نمبر 1 خوشبو یعنی عطر وغیرہ. 2 نمبر تکیه یعنی بالخت وغیرہ. 3 نمبر دود یعنی پی. دا چې څوک هم درکوي نو دا به ورته نه وي چې دا نه اخلم. یعنی څوک دله خوشبو درکوي یا دله استعمالی، څوک درته متکه یعنی بالغ وغیره یږدي، څوک دله پی درکوي چېر دا اوس کا، نو لہذا دا به نه منع کوي چېره نس کم او یا مګ د متکه او یا خوشبو نه لګو. بل حدیث مبارک دی چې 3 قسمه خلک به جنت ته نه داخلېږي. نمبر 1 د مور پلار نافرمان. 2 نمبر شراب خور یعنی چې ټول عمر شراب څکي. او 3 نمبر چغل خور یعنی د یو خبره یو ته وړي او د بل خبره بل ته وړي. بل حدیث مبارک کې راځي چې 3 قسمه خلک به الله تعالی د عرش د سوري لاندې ساتي. یعنی 3 قسمه خلک به داسې وي چې د قیامت پر ورځ به د عرش د سوري لاندې وي. 1 نمبر یعنی نهر ته خوراک ورکولو والا، یعنی چې څوک وږی وي هغه ته روټۍ ورکولو والا به د عرش د سوري لاندې وي. 2 نمبر د تکلیفونو باوجود وضو کولو والا، یعنی چاردام کولو والا. 3 نمبر په تیاره کې مسجد ته پیادل تللو والا. یعنی دا 3 قسمه خلک به د قیامت په ورځ د عرش د سوري لاندې وي. یو څو خبرې مې ستاسو مخې ته کېښودې. الله تعالی د اول مال او بیا تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي چې د کومو نه ځان ساتل دي هغې نه ځان وساتو او کومې په عمل کې راوستل دي نه هغه په عمل کې راولو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.